قال إني أعلم ما لا تعلمون. ودویم باب دا اولی حصے کی بیان د مسئلے توحید و اعلان عام سرا باغی پینزه دلائل هغه پیش شو او سلور احسانات هغه بیانېدل. د مسئلې دو اندازو، یو انداز د دلائلو او دویم انداز د انعاماتو. انعاماتو کی یو هغه بیان شو چې د نشنه مشته کړي ای، دویم بیان شو چې د دنیا د فائدې سيزونه مې ستاسو لپاره پیدا کړی دي. دریم احسان بیانېدو اسجدوا لآدم، تاسو د لوی خاندان خلک یې، د لوی خاندان والا سره کمزوري خبره نه خایيږي. کمزوري خبره نه خایيږي، لوی مقصد لا پیدا ہوئی او مقصد بیان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ. چې خلافت لا پیدا ہوئی چې دا ځمکه د الله په نظام او د الله رب العزت په قانون باندې آباد کړي. الله رب العزت ملائکه ته وویل انی جاعل فی الارض خلیفہ. دا د انسان ابتدا وا، نن سبا خلق د تخمینیاتو ظنیاتو داغی په ذریعہ باندې حقائق رد کول غواړي. قرآن کریم حقائق کی د انسان د پیدایش باره کې چې څه قرآن ویلي دي دا حق دی، او دا چې څنګه قرآن ویلي دي همداسې شوي دي. خلک نن را لګي نو یاره من کاربن ټیسټ وکړو او د انسان هډوکي افریقا کې پیدا شوي چې هغې کې موږ معلومات وکړل نو انسان 45,000 سال مخکینی دی، څوک کوئی 80,000 سال مخکینی دی، څوک کوئی 1,00,000 سال مخکینی دی. وای دا انسان ډیر زوړ دی او پخوانی دی، او قرآن چې کوم خبره ذکر کړی دا یا د حدیثو یا د اسلامی تاریخ په حواله د انسان تقریبا 8,000 کم او زیات کال عمر جوړیږي. آدم علیہ السلام نه تر دې وخته 8,000 صد پاسه داسې چې کمدنو جوړیږي. او دوی وی مونږ ټیسټونه وکړل انسان 45,000 سال مخکینی دی، بیا وی دا یو مخلوق و هغې نوم نیاندرتال و، او د نیاندرتال او د انسان جنګ وشو په افریقا کې غټو، او د هغې نه چې کمدنو نیاندرتال ختم کو، هغه هم د انسان شکل و او انسان په ځمکه آباد شو. دا د مور خوب لیدلی او په انیا د خوب لیدلی.
دا څه شی راویستو نیاندرتال زویه دا چې کوم دنو دا تا ته چا ووایي هسې ځان نه کیسه جوړی دا کې بني او سړی د سبخان او شیربانو کیسه به جوړه کی دا چې چلو شو دا چې چلو یا شاعرانو کیسې په موږ پسې راوړي ځان نه په سمي باندې لګیای تا ته چا وویلی چې 45,000 سال مخکې څه شی وي ته وی مور دی وا نیا دی وا تا ته چا خبره وکړه هسې چې کوم دنو فضول یو شی جوړ کې او په هغې باندې چې کوم دنو د قرآني حقایق رد کوي مصیبت دا دی چې زمون الکان د قرآن نه ځان نه خبرې او قرآن نه وایي نو د دغې څیز نه متاثره کېږي ما درسو کو داسې زما هفتوار درسونه یې ځینې ځایونو کې جوماتونو کې نو هغه یو ملګری ښه ملګری دی خو د دې شي نه خبر کړم ما ته وی چې د انسان نه مخکې څه انسان څومره عمر دی ما ته وایي نو ما اسلامي تاریخ په دغه باندې چې جوړېږي نو عالمانه صداوي څه ضروري خبره نه ده بس 7,000 خواوشا کاله جوړېږي ما ته وایي چې دا خو ډېر پخوانی دی ما څه شي پخوانی دی میدان نیاندرتال چې کوم دی نو میدان د بګلا د کوم ځای نه راویستا نیاندرتال میدان مال خو مخه کړه بیا ان زما خپل ځان دا مزاج دی چې زه بیا غسیز ګورم دا سکولیانو مولیانو چې خبرې واورم دی پسې بیا ګرځم چې دا څه شیشه نه راووته لکه دا خبره کوم ځای نه راوتلې ده ان دا کاربن ټیسټ کړی دی لکه دا ډوکی ټیسټ کړی دی دا ډوکی چې فرض کا د غوی دی دا ډوکی د خر دی دا ډوکی د څه شي دی او دې ډوکی کې ټیسټ کې لیکلو چې دې ډوکی 2 کال وشو دې 2 کال وشو په دې ټیسټ کې لیکلو دا سه تخمینیاتی او قصص القرآن کې بیا هغه موقته نو مولانا حفظ الرحمن سیواروی رحم الله تعالی سلګه غونته کې نیاندرتال ته چې کومو اشاره کړې دا ولني جلد کې مختصره غونته کې خدای ویلي چې دا سه تخمینیات دي په دې باندې چې کومو حقایق نه دي رد کول پکار دا څه خبرې دي او کوي مولانا گوگل کې په تحقیقات شته ولکه بالکل او دغه لګه بے وزرو دا څه دروغ دي چې وزر یې نشته دروغ دي قران کریم مولانا مناظر احسن گیلانی سے یو کتاب لیکل دی الدین القیم مخکم ما ویلو هغه لکه ځان چوالی نو دا سیمولانو لخه مونږ خو په لږ ټیم ډیرلو او تاسو چې نو دغه والی کنه مناطقي او بل سیزم د لډیر درځي ګوګل سیو هغه کې هغه د کمندنو یو څو خبرې لیکلې دي ډیر قیمتي دي هغه وایي چې دا کتاب ما علما ولیکل دي ولکه دا هغه وخت کوم علما وو زمونږ د اسلامیات ول مولیان نه یادي مونږ خدا اردو باندې چې پوېږو دا 10 فرایض او دا چې یادي کړی تا هغه اړي کې ذکر کړی دی چې یو څو سوالونه دي چې دا د انسان فطری دي لکه د یو د خپل ابتدا باره کې سوچ کې چې زما ابتدا څه ده دویم دې په دې باره کې سوچ کوي چې د کائنات څه ابتدا ده دریم دې باره کې سوچ کوي چې زما چتا زما کی سبا کومه پوری ځنې سوالونه دي فطری دي وای کچرته کې دې دا سوالونه حل کوي په خپل عقل نو حل به هم نه کی او ځان بم تبا کی او کچرته د عقل استاد وحی وګرځي او د دې سوالونو حل راو باسي ډیر آسان براوږي دای مذهب پرې خو دو وحی پرې خو دا خپل شروع شو چې زمونږ ابتدا سوا
هغه یو دی لاړو موږ مخکې شادوګانو لکه را نه کړ شي دا اوس د کولو خبره ده دا اوس انسان دا کوي لګا دا اوس انسان به دا کردن اوس لکه کړ شوی ده دا اوس پکې ارتقا لاړو دا ارتقا دومره ترقی ولا ورکړه چې نن د فرست ایئر سیکنډ ایئر یو لسم دولسم چې کوم بیالوجي ده هغه بیالوجي کې باقاعده نظریه ارتقابي والوشن نظریه چې کومونو باقاعده بیانېږي اوس خلاصني جنکای ولکان دا سشتره چې هغه جماعتونو کې کینی خو چې کم خلق د سره مولا سره کینی نه داغه به نظریه دغه نه جوړیږي ما ته وړو کې وی موږ ته بابا وې تاسو ویل په سکول کې اشعریان غونډاو ما تاسو غوستاج بیا سوې ویغوی چې دې درو خواصي یاد کې امتحان لا مزه بیا هم لا خو چې دې درو وی دا څه به سبا یو استاد راشي چې هغه واړو دا ویني چې تاسو دروغ دي د دې استاد هم دا نظریه جوړیږي او د دې الګ هم دا نظریه سکیږي جوړیږي نو موږ یو پروفیسور صاحب دې نو هغه په نصاب تعلیم کمیټه کې واغستو نصاب تعلیم کمیټه کې د دې نظامپور دی هغه ما ته خپل کې سکولم ما ته قسم نه مفتي سي چې په نظام تعلیم کې کم غن دی او یستو ته نه پریدي ومنګ یستو ما پاک د غندونو نه پېښ کو هغه به بیا وردن نکړ زما خبرونه منلې مارته چې څه ممکن ول کمیټه جوړولې او دا وی مونږ له اسلامیات راکړي اسلامیات والو مونږ په پاغي کې دومره غند وردن نکړل چې حیران شي سره دا سوچ پکار دی بیا وروسته وای چې څوک په اعتراض کوي دا غلطي شوې ده ضروري دا غلطي شوې ده چې چا سونه وینو به چلیږي دا نیندرتال دي دا دي نن په یو ځای کې سبا او بل ځای کې بل ځای تروزی په دې باندې دا حقایق رد کړي دا قرآن حقایق چې موږ لارې به په مخکې ویل کنه لارې به په حق قرآن دی قرآن چې سویل دی انسان د پیدایش باره کې دینه زیاته څه نشي کېږي د انسان پیدایش باره کې الله رب العزت فرشتو ته وی انی جاعل فی الارض خلیفہ تاسو به ته کیسټو میسټو ګورېدلی کیسټو دغه کې کنه کلیپونو کې دغه به تاسو ورېدلی چې یو مولا هغه چې دا سویلو چې دا آدم چې ګمندنو یو سړی نه دی دا آدم یو وسدا نو دا په وخت ډیر خلکو دا ته الله را منتخب کړو دا خبره به زوخم چې دی مولا کم ځای نه کړی دا د منکر حدیث پرویز دا غ نظریه ده او هغه چې کمونو دا خبره کړې ده او دغه مولا د پرویز صفات کړو وي خط تفسیری لیکل دي په تفسیر نوم زنالم ازما د وجه خور نشي هغه چې کمونو دا منکر حدیث پرویز هغه دا نظریه ده دا علامه اقبال له کتاب یو شرح لیکل ده او پرویز دغه پرویز د اقبال نه ډیر متاثر او دا غیر یو کتاب شرح لیکل ده دا غیر په مقدمه کې دغه نظریه لیکل ده خلک ګوري نه چې دا چا کتاب ګورم او سړي پکې چې سو ویل چې د نور خلکو نه خلافي چې زه په مشهور شم بس تاسو نوې غونډه کې سي خبرې چې هغه پیش کما چې بعد تاسو خلک له بوزي د کافر مولاره را بس کافر مولاره ډېر افسوس ته دی باندې څه کتاب کې وګوره او غټي کې کابلګرام شیخ ابراهیم الله وای وې دی وای چې چاپ کتاب کې دروغ نه وي تراشه ته وې ځان دې وې دا کتاب کیو وې چې ولې چاپ کتاب کې دروغ نه وي دی وای چې چاپ کتاب کې دروغ نه وراشه زبر د زور او خم چې چاپ کتاب کې کوم دروغ فرشتو ویل قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها او دی خلافت ته جو پوښ وي کنه کني پوښوي چې ریوس کو دا خلیفہ ته کمندنو دا خو یو لوی خبره وا ما مخ کې یو خبره کړې ده قران متن نه او کلیات دي
دا د عربی الفاظ دي دا الله د طرف نه راغلي دي په یو لوی عالم فاعقل الناس فاعلم الناس شوی دي راغلي دي اگر قرآن یو ټکی ذکر کړي مونږ چې دا غي ټکی حقیقت ترسو مونږ ته ډیر ټیم لګي هغه ډیر وګدي ولکه قرآن مجید په مختصر الفاظو کې څه کړي ذکر کړي دغه شان دا خلافت چې الله دې فرشتو ته وي نو فرشتي په پوي دي چې دې څه مطلب دی لکه دې خلافت دا مونږ چې کوم تشریح وکړه نو دا تشریح د فرشتو ذهن تراله چې دا سبا بادشاہتی پاغي کې به څوک فساد کې څوک په اصلاح کوي یو به حاکمی بیا به دغه دواړه ډلې راځي غلا هغه به څه کوي فیصله کوي او زنو تفاسیر لیکلي دي چې الله رب العزت د فرشتو ته دا تشریح د خلافت وکړه چې منهم من یصلح ومنهم من یفسد ځنې به اصلاح کوي ځنې به څه کوي فساد کوي نو فرشتي د خلافت خبره باندې اور دې په مقصد پوه شوي نو هغه قالو اتجل فيها من يفسد فيها فرشتي دوه خبرې کوي یو خبر ادا کوي چې لکه د مفسدين پیدا کولو کې به حکمت سوي ځان خبرې د مفسدين پیدا کولو کې به حکمت سوي یو دویم چې کمندونو دا فرشتي دا تاسو کوي چې دا خلافت باندې لازمه کا آبادای او خپل خلافت ورکای نو لکه مونږ څه چللی پوه شوي لکه ځان پیش کړي چې مونږ ولې دا خدمت نشو کولای چې یو بل څه کوي پیدا کوي اولنې خبره ما وکړه قالوا وتجلوا فيها غدا ودم نحن نسبح ذا د دوه لګ لګ وضاحت اول باندې سوال راته چې ولې فرشتي په انسان اعتراض کوي اولنې انسان خصوصو آدم علیہ السلام نو منهم اتجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء په آدم باندې په انسان اعتراض کوي چې دی وروانی کوي او دی به کمندونو فساد ویني توي نو موږ دا غي جواب فرشتي اعتراض نه کوي دا استعلام دی ځان پوهه کول دي فرشتي چې کمندونو ځان څه کوي ځان پوهه کوي دیم دا اعتراض راته چې فرشتو ته څه پته ولګیدا فرشتو ته څه پته ولګیدا سو کوئی د انسان نو دغه نه معلومه کړه چې د انسان کې امور دی هم پکې وبدي صاحب باندې به ور غالبي بچابه وب غالبي د انسان د پیدایش نه معلومه کړه سو کوئی قیاس او کو بچا باندې جنات باندې چې په زمکه کې مخکې سوکو جنات او غیم دا چلونه کول نو د انسان هم دا چلونه کوي دا لوی کیسې ته یې چې نشته خلیفۃ دا و تویلو خلافت اصلي بلا مخلوقي سو قرانیو کی سو په کمنو ویني توي کی سو په مالونه خراب کی دا هغه کې و نظام عدل قائم اول غواړي خلافت دا دی شروانه نکیږي نظام عدل وسن قائمي نو د خلیفتن ته کی تشریح کموا زنو روایتونو کې راغلي چې الله وتعالى وا چې منهم من يفسد دی عالم الغیب نو عالم الغیب نو اعتراض هم نه دی او عالم الغیب هم نه دی ځان په یقې د حکمت نه ځان باندې ځان خبري حکمت باندې ځان خبري چې د فسادی خلکو پیدا کولو با صحیح حکمت دی لکه دیوا صحیح حکمت دی قالو دی ویل اتجل فیا آیت پیدا کئی پدے کیا غصوب یفسد فیا شروعانے وکی پدے کہ ویسفک الدماء یو یفسدو رانے وکی نو مطلب دا دے چې بد اعتقادی وکی فساد دا قائد ہوئی ویسفک الدماء او توی بوینی نو بدعملی وکی مطلب هم به عقاید خرابي دینی نقصان به بکی اومي او دنیوي نقصان به بکی دنیوي نقصان به بکی اومي ما يفسد فيها ويسفك الدماء دا فرشتو ویل نو دا اعتراض نو استعلام
چې دې پیدا کولو کې به حکمت شي. شاه عبدالعزیز رحم الله تعالی تفسیر عزیزی کې ذکر کړی دی چې ضروری نه ده چې هر فساد هغه د ګناوي او هر وینه تو یول د ګناوي. وی لکه غر دې ونوړو ماربل دې تراوي است نو غر دې روان کو غر دې څه کو روان کو او فساد هغه د ګناه دی. یا ونه هغه دې تارا کړه نو روانه دی وکړو لکه دا ګناه دی. فرشتي وای چې موږ به غر برابر کو جوړ کو دې ولا شي کټین به بکوړه دی خوان دی کی موږ به ونه برابر کو ځکه دا کار خوري تاواله دی کنه موږ به ونه برابر کو دې برابر تبر برابر ډز موږ به ساروي خو برابر کو دې به چاړ راړي یو ساروي بالال کی وایسه کو دی دا کارونه ودا کوي. الله رب عزت ترست وای چې دې حکمت له خو پیدا کوم نور معنا خو عامه د غبل را چې لکه رواني دغه مراد دی هغه رستوام دي خو فرشتو دی وی چې دې کې حکمت څه دی. واسفق الدماء ويب بن الله دویم فرشتي وی ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لکبل مخلوق ته ساجد ته ولې زمونږ نه څه کوتاه شوی دی مونږ حکم تم بالکل سيو تیار یو چې څنګه توای مونږه کو لکه بل مخلوق اسمه کې دا خلافت چې اسمان نامون تاواله ده لکه دای داسې طریقې سره و چې نه نو سبحانه بحمدک ونقدس لك چې مونږه لکه تیار یو کنه. دا ظاهر کې د فرشتو دا ښکاری چې صفت احسان کړي دا صفت نه کړي د خپل انقیاد او تابعداري ښکارا کړي. شاپور شیخ صاحب رحم الله بر دې مثال وی لکه یو سړی داغه یو نوکری او ډیر کارونه کوي هر څه کوي خبرابر لگا اوم پټی ته زی اوم غره ته زی اوم بازار ته زی اوم د کور کار کوي پوهیږي کنه هر څه کوي. دا مالک وته وی ویاله که یو بل نوکر ګورم یو بل نوکر څه کوم ګورم لکه پتا کار ډیر دی یو څه ګورم بل ګورم پوهیږي کنه. ناغا نوکر ورته وی بل ته چې ساجد ته تنخواه والی ولې ما نه څه کمې شوی دی دی خو بل نوکر نه لیدل نه نو په بل نوکر اعتراض نه کوي خدای خپل تابعداري کوي پیش کوي. دا فرشتي خپل څه پیش کوي تابعداري پیش کوي چې موږ دا دومره کارونه کوو د ازمکه موږ وګړو لا جوړوم کړه کارونه برابر کړل هر څوم برابر کړل نو اوس په خلافت بل څه کوي دا کول دا موږ نشو کولای موږ دا کار به موږ وکړو کنه وګورئ کنه دا خپل تابعداري پیش کوي. وینانو نسبح بحمدک منګه پاکي ویا سره د ساينستا نحنو نسبح من پاکي بیانو سره د ساينستا ان تا د شریکانو صدارو نه پاک غنو کمالونه ټول تعالی وایو یو زمون دا کار دی دوی منقدس لک او پاکي به بیانو آینده دوی معنا ونقدس نفوسنا لك لطاعتك او منګ ځان پاک ساتو د پاره د تابعدار استا زمونږ نستا خلاف کی نه سره پونه شي وانانو نسبح بحمدک او پاکي وایو سره د ساينستا ونقدس لك او ځان پاکو ونقدس نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلك او منګه پاک ساتو ځانو خپل ستاره تابعدار او ستاره پارا. الله رب العزت توي اني عالم ما لا تعلمون. الله رب العزت یو جواب حاکمانه کوي او دویم جواب حکیمانه کوي. یو جواب وای بس په دې زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ زه پوهیږم تاسو دویم وای تاسو به تشفیع نشي تاسو په ځخه ما چې آدم کې کمال شته د دې کوم مخلوق پیدا کوم هغه کې کمال شته او تاسو کې هغه کمال نشته. وعلم آدم الاسماء
تفضیل کار کوي چې دک کار دغه د خلافت کار د ځمکه دا تاسو نشئ کولای دا څوک کولی شي انسان کولی شي او تاسو اول جواب کوي حاکمانه انی عالم ما لا تعلمون زه پوهېږم په هغه چې تاسو پې نه پوهېږئ د دې انی عالم ما لا تعلمون دا چې کوم فرشتو تپوسونه کړي دغه سره لګوه اوس مولانا توجہ کیجئے اور اپنے ذہن کو پوری طرح متوجہ کیجئے پوری لکه لک ساتلا ډیره توجہ خلک کوئی لګه توجہ مونږ واړو کنه مونږ لګه توجہ به نه واړو مونږ لک ساتلا پوره توجہ واړو خبر باندې کویږي ګوره دا چې کوم خبرو کومه دا حضرت تانوی سے په بیان قرآن کې لیکل دا زه تاسو ته بیا وایو درخواست کوم چې بیان قرآن خپل مطالعه کې ساتي خو حاذق مولا به پويږي حاذق مولا خماهر مولا هاي پويږي چې بیان قرآن کې ډېر سشتا ولکه کاته غواړي دا اشرف علي تانوی سے د تفسیر نوم دی بیان القرآن تاسو وایي چې ته 61 میں سټ کنه 61 نه هغه وایي دي انی عالم ما لا تعلمون فرشتو سو خبرې کړې دي دوا یو چې دی فسادیانو پیدا کولو کې به حکمت صحیح دویم ولې موږ له څه چللې خبره پوهیږي اول انی عالم ما لا تعلمون زه پوهېږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهېږئ توجه مولانا کم یو چیز چې تاسو مانع د خلقت نه وایي زما په نظ باعث د خلقت ته لکه دا تاسو منطقيانو په جواب مونږ وایو کنه مونږ میانو دا لهجه نه ده انی عالم تاسو چې کومه خبره د وجه نه وایي چې پیدا کول پکار ندی تاسو وایي چې رواني به کوي بینی به تویی صلاح پیدا کوي زوام دک له سکوم پیدا کوما چې دی دا ویني سکی توی کی او فسادونه سکی او کی ضرورت پراشي یو نظام عادل تا د دی به تنگ شي دی به شي تنگ شي چې دا څه فسادونه دي هغه د دماکی دي هغه د مزګزاره له جوړ شي وشتون کې ناره تکبیر وای وشتل شوی ناره تکبیر وای غرب درورا تو تنور دی هره په ګډوډه پورې کی دی ورته فسادونه نس شي تنگ شي دی ورته ویني ته یو نس شي تنگ شي دی به وای چې موږ له یو نظام عادل سره پکار دی دی به زمان نظام عادل تا د فرض توجه د فرض قوانین د ځمکې علوم هغه به ټول عاجز شي د ځمکې علوم به ټول شي عاجز شي شهریت تمدن روسو ایډم سمیت کارل مارکس دا به ټول شي عاجز شي دوی به محتاج شي آسمانی نظام ته چې کله آسمانی نظام نافذ کی زما د قانون عدل او زما د حاکمیت پته وس شي اوس تو وایا چې کوم د بیماری نوي هغه د دوايي تاجتي نو تاسو کې فساد نشته کنه نو تاسو قابل د خلافت نه تاسو ویني نو ته یو وي تاسو قابل د خلافت نه نو تاسو چې کوم شی مانع د خلافت نه وای مانع د خلقت د انسان نه وای نو اکه زما په نس باعث څه دی پونه شوي وګوره حضرت تانوی ابراهیم الله سره دا ذکر کړی دی چې آبان جاروت کجا پستی باشد جواب آنجاروت کجا سوال باشد او با آغا زی تزی چه کم زی کزی او سوال جواب آغا زی لزی چه کم زی سوی سوال وی دوا آنجاروت کجا درده باشد او حل آنجاروت کجا مشکلی باشد دوائی آغا زی لزی چه کم زی رنزوری چه کم زی رنزوری
او حل هغه ځای لدی چې کوم ځای مشکلی چې کوم ځای سوي مشکلی ما څه کار کوي دا چې کوم دنو د یو بارانه سره ولګي سره ولګي اتجلو فيه ما يفسدو یعنی تاسو د دې وجه وای چې مې پیدا کو زه د دې وجه څه کوم چې زمان نظام ته ودی شي محتاج شي چې اکا نظام په فرض قائم کینو خلافت پر شي کنه زما د نظام د عدل د عدالت او د صدق پته بس شي پته بس شي تاسو وای چې نحن نسبح بحمدك ونقدس منګه ځان پاکو منګه ته کومو بالکل ګناه نه کو داس مخلوق کل پیدا کې چې ګناونه کوي صحیح ده کنه مونږ کو تیار یو دا خلافت مونږ نشو چلولای توجه مونږ او کنه انی عالم ما لا تعلمون تاسو خلاف نکوي ګناه نکوي نو صرف زما جمال ښکارا کیږي زوام چې داسې یو مخلوق پیدا کم چې زما جلال و سرم ښکارا کیږي وانه شوي تاسو تشه نیکای کوي نو زما رحمتونه ښکارا کیږي زما رحمتونه ښکارا کیږي خو ګناه نه کوي زما د جلال پته نه لګي داسې یو مخلوق پیدا کوم چې په یوازې نیکی وکي نو زما رحمت په ښکارا کی او چې ګناه وکي زما غضب بس شي ښکارا شي چې ګناه ته نه وشي نو مظهر د جلال له چې توبه وباسي نو مظهر د جمال له په یو انسان با مظهر د جلال شي مظهر د جمال شي انی عالم مالا داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه په یوازې زما دواړه صفتونه ښکارا کی دواړه صفتونه سکی ښکارا کی یعنی انسان خلیفہ دی د الله صفتونه ښکارا کوي حاکمیت هم ښکارا کوي او د الله رب العزت جلال او جمال دواړه سکی دریم په بلګي انی عالم بل بوایو انی عالم ما لا تعلمون زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ تاسو نه پوهیږئ زه داسې یو مخلوق پیدا کوم چې د دې ټول کائنات د عبادتو جامع وي د دې ټول کائنات ګوره ونې عبادت کوي نو ولاړې دي او زناور عبادت کوي نو په رکوع دي ګټ عبادت کوي هغه پرتی دي پرتی دي وحوش او طیور عبادت کوي نو لګیاري جبه باندې غږیږي تسبیح او تهلیل فرشتي عبادت کوي چې کومه په رکوع دي نو په رکوع دي چې کومه په سجدي دي نو په سجدي دي چې کومه طواف کوي نو په طواف کوي بل کار نه کوي په یو په جوړ دي چې یو کوي بس اکا کوي وی یاره پوهې زداسي مخلوق پیدا کوما چې داغه عبادت د ټول مخلوق د عبادت جامع وي لکه څنګه چې د جوړخ په تور باندې جوړخ په تور بدنې د ټول کائنات سره مظهر دی ټول کائنات د بدن راجمع کړل دی په انسان کې دا اډو کې چې دي دا د غرونو سلسله ده دا رګونه چې دي دا د نهرونو سلسله ده په انسان کې دا سر چې دی دا د ځنګلونو سلسله ده دا تله چې دی دا د داسې ځمکې سلسله ده چې هغه زرغونه نه کوي په انسان کې خاور شته چې داسې کې نو خاور ته راوځي په انسان کې حیوانات شته په سر کې سپږې په ګیډه کې چینجی په انسان کې چې کمندنو اوبشتا اوخ کې پکشتا توکانه پکشتا پیشاب پکشتا هوا خو بلا والا پوکی کوي نو انسان کې چې کمندنو دا ټول چې څه کائنات ته دا بچا کشته په انسان کې ستدار اډونه پکې لګېدلې دي سور نور سپوږمۍ پکې لګېدلې دي دا سر د دې چې دا بر اسمان نه کته پېز مکه دا دارنګي په دې انسان کې د جب خپل کار دې په دې باندې هیڅ نظر غونیږي او نه ستړي کیږي لگا بهرحال خدا ټول کائنات پچا کشته په
په انسان کې شته نو چې ټول کائنات په انسان کې شته ټول کائنات د الله د حکم توجو الله رب العزت د حکم منقادو سو منقادو حالا یعنی غیر اختیاری جوړ داسې چې د الله خلاف کوله الله داسې یو مخلوق پیدا کوم چې په خپل اختیار دا ټول ښکارا کی چې ودرېږي په خپل اختیار تکفف علمی په خپل اختیار ودرېږي هر یو ونه د چې ولاړ نرته راټیټ شي وی ساروي ما راټیټ شو نرته په سجدار تاو شي یو ګټم پروتم نرته سبحانك اللهم وی بلبل یم چغیګما بلبل یم چغیګما دا سمنده وی په کارونو پسې د فرشتو چې کمندنو کارونه ژوند کی چې یو کار پسې د الله رب العزت دشمنانو پسې منډي وی دا د فرشتو کارونه را ژوند کی ویږي کنه د په یو تن ټول مخلوقات چې کمندنو داغه عبادت جامع پیدا کو بل انی علم ما لا تعلمون ز پویګم تاسو به نه پویګئ انی علم ز پویګم تاسو نه پویګئ تاسو کې مینا شتا خو سوی نشتا زه داسې پیدا کوم چې هغه د هغه مینا د سوی مینا وي د سوی د درد د سوی پویګئ داسې پیدا کوم چې د هغه چې کمنو مینا د درد مینا وي یعنی چې ما په سود ورډي ما بسې تاسو کې نافرمانی نه کوئ نو زما د رضا کولو چل نه راځي ونه شوي نافرمانی نه کوئ نو زما د رضا کولو چل نه درځي نو زه داسې مخلوق پیدا کوم چې هغه ما رضا کی ما رضا کی په اوخ کو جرګه راولي د اوخ کو جرګه راولي داسې یو مخلوق پیدا کوم انی عالم ما لا تعلمون یقینا زه پوهیږم په هغه باندې چې تاسو کوم نو په هغه باندې نه پوهیږئ انی عالم ما لا تعلمون وی الله رب العزت یقینا زه پوهیږم په هغه باندې لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ په هغه باندې علم آدم الاسماء اوس مفصل جواب کوي حکیمانه چې حکمت پکې دا دی په انسان کې یو استعداد شته چې هغه استعداد پچا کې نشته فارسو کې نشته یعنی په دې ځمکه کې اوسېدل په دې ځمکه کې اوسې فرشتي ډیوټه راځي اوسېدلې دا راوي د اوسېدو ځای نه دی ډیوټه راځي او زی بدلیږي را بدلیږي له موقبات من بين يدي قرآن کشتنه چې نمبر په نمبر ټول سکیږي هم ټول نه راځي دا چې کوم ملای سافل دی هغه سکیږي ټول راځي اوسېږي نه دا زمکه په دې زمکه کې اوسېدل او د دې زمکې د دې سيزونه په دې زمکه کې چې سدي د دینه د دې صلاحیتونه معلومول چې دی وبو کې د کس کمال دی د صلاحیت په دې وبو کې پروت دی دا چې کومنه معلومول او د دې سيزونو نه फायदा غستل د استعداد دی چې دا پرختي نه دارد انسان بدن چې د دینه جوړو د دې زمکه نه سو لکه په دې انسان کې چې کومنه خاور شته هوا پکشته او عناصر اربعه چې کوم دي اور شته کې نشته مولانا سندي خو نه قائلو ویلګنه اور پکې نشته او دا درې پوره دي بس خاور او هوا او بل څه اور نه او بو دا درې دي کنه ولکه عام طور قائلی ویل خو دا کې پکې خیر دشته لګا دا خو سکیږي چې وي کنه نور پکې مشته لکه چې دا څه ته ګرمي کنه ګرمي کنه دا اور باندې او ته څه ته غوسه خبر اورته کو چې هغه بیا پوزه او پړسیږي غوسه شي دا ولې کیږي دا وجه ده ته به چې راځي
شيږي نه لکه مولا سندي ته اخر دغه ټټوي ته پسوري وتاړه کنه دا هغه کوي چې دا جنات کې دي ور پچا کې دي جنات کې دي خو بهرحال دا عناصر اربعه ټول پچا کې پراته دي انسان کې څه دي پراته دي نو د دې انسان په دې خندیره کې د دې سيزونو دا چې کوم عناصر اربعه وي بیا د دې نه بل سيزونه سکیږي جوړیږي پیدا کیږي دا ټول چې دي نو د دې حقیقت هم د انسان ته معلومو اگر دې سره د سره تعلق ته کنه بدن د دې نه سره جوړ دی نو د او د دې صلاحیتونو هم څه دي معلوم دي چې لکه کم څه کار کوي څه فائدہ را ده کې اوبو کې ما کې څه فائدہ ده زماده بدن کې لکه ور سیوا شي نو دې له برول غواړي ان لله و انا الیه راجعون یہ کام تو ٹھیک نہیں خاجي نو دا ور مرول غواړي نو با چول غواړي نو انسان تګه کېدو توجه مل نه توجه انسان څه کېدو تګه کېدو نو دله مړخ پکارو څه پکارو مړخ اوګه کېدو څه کېدو اوګه کېدو نو دله ډوډۍ سيزونه سو پکارو د انسان خپو دړ کاو دله د خپو پټولو سيزونه سو پکارو د انسان چې کمندونو بدن سوځیدو نو دله دا بدن پټول پکارو انسان پاغه کې دا یو استعدادو شار دې سيزونو نه سوکي د دې سيزونو نه فائدہ واخته صلاحیتونه معلوم کی او دا صلاحیتونه بروي کار لای سره بروي کار لای د دې سيزونو نه صحیح کارونه والی دا استعداد الله بچا کې شو په انسان کې دا علم آدم الاسماء دا مطلب دی اوس تو کله نه ولې بنوي ولې مونږ د کم یو شی چې داغه په صلاحیت مونږ نه پوهیږو آدم خدای آدم دا د انسانیت تخم دی دا د سالم انسانیت سره تخم دی په آدم علیه السلام ته چې د کوم اسماء او نمونو داغي استعداد په دغه کې خودل شوی دی تر قیامت پورې انسانان چې راځي دا د آدم تشریح ده هغه به د هغه اسماء صلاحیتونه ښکارا کوي دا نن چې څه ساينسي ایجادات کیږي دا د وبونه کله سيزونه زیاتېږي کله بجلی جوړیږي کله چې کمونو ژرند په چلاول کیږي کله پټي په وب کول شي داسې دا سولر چې دی د نور نه سولر سکی جوړي بیټری ډکې دا ټول سيزونه چې کوي دا په د نور کې دا صلاحیت سو پروتو خو چې انسان ضرورت څه کېدو زیاتېدو نو ضرورت ایجاد کی ما ہے و انسان بس اک ضرورتونو سیوا کولو او هغه دا په د انسان کې الله سکړي ایخو دې ته وی علم الاسماء سو ته وی علم الاسماء دا الله رب العزت په انسان کې خودو چونکه دې د اسمه کلا را لېګو او د اصلاح لپاره سکو را لېګو خلافت ته کنه چې دې بس کوي اصلاح کوي نو دې محل وګرځاو توجه کی جملنا دې محل وګرځاو د طبائع مختلفه او متغیره چې دې انسان کې و مختلف طبيعتونه دي لکه دې غوسه کیږي او غوسه کمیږي دې وګکیږي او دې په وبو باندې مړیږي دې بیماریږي دې دام کیږي اوس دا استعداد په فرشتو کې نشته سکه نشته تو سوای فرشتو کې ولې نشته فرشتو له ولې نه ورکو زاستا ستاره تاسو کوم لکه دا سوال ټیک دی دا سوال دی غلطو ته به کله به جواب مو کوما دا سوال څه دی غلط دی تاسو منطق کې چې ویل دي چې لوازم د نوع لا يطلب بالما لوازم د نوع لا يطلب بالما لکه انسان ناطق ته خر ناحق ته لما دا ته ویل شي ته منطقي ته وایي چې غاخونه د لمات کی دا نوع لوازم دي بس خر په ناحق باندې دی انسان په ناطق ته چې اوس خرم شي ناطق شي نو خر شو خر خو به انسان شو چې باقر چې کمونو حیوان باقر دی بس منطقيانو له دغه دوه ورتي نور بیا باقر دی او ظافر دی بس دغه دی بس دوی مونږ حقایق له شیاو نه باس کو زه صحیح ده کوي
خو نور به وایي چې حیوان دا بل څه شی د غوا څه شی دی حیوان باقر دی که نه بس څه شی ول راوباسي اوس حیوان باقر څه شی دی لکه ښه جي بهرحال غټ خلک ته موږ څه ویلی نه شو بیا خفه کېږي خو خبره دا ده ما ووی چې د هرې نوع خپل څه لکه توس وای چې د لاچۍ دا بوټه چې لاچي ده که نه لاچي ده او دا میوې نه کوي دا میوې نه کوي دا شمتالو ولې د لاچۍ په شان نه وي ته ته ویلی شي خوله به دله څوک ماته کي او ته وایې چې دا شمتالو کوي نو دا لاچي چې دومره غټه پټه ده دا ولې شمتالو نه کوي تا ته ویلی شي دا سوال غلط دی انسان چې انسان دی په دې استعداد څه دی انسان دی دک استعداد چې پرشتو ته شو نو پرشتي شو که انسانان شو پوه شوئ الله رب العزت انسان خلافت له پیدا کو نو دله د استعداد څه کو ورکو فرشتي خلافت له نوی پیدا بس هغې له د استعداد ور نه کو اوس ته وایي چې دا خلافت انسان له ولې ورکو پرشتو له ولې نه ورکو دا اوس ته وایي دا بیا ته د الله سره خبرو الله سره خبرو ځکه حافظ شیرازي وایي حدیث مطرب میں گو وازراز دار کم ترجو کہ کس نہ کشوت و نقشایت بحکمتی معمارا حدیث مطرب میں گو وازراز دار کم ترجو کوئی بس پلی دا اللہ زمینی خبری کوا او د تقدیر رازونو کې ډیرن خلما کې کس نه کې شود و نقشایت به حکمت معمارا دا په عقل باندې دا سو کال کوله نشي بدر یا در منافع بے شمارس شیخ سعدی وی بدر یا در منافع بے شمارس اگر خواهی سلامت بر کنارس وی په تقدیر کې وا ډیره فائدې وي خو اگر خواهی سلامت بر کنارس لکه سمندر دې په دې کې ډېرې فائدې دي خو که خپله سلامتیا غواړې نو په غاړه اوسېږه بس تقدیر اجمالي ایمان پوره دی ځنو خبرو کې خلک ډېرې غوسې نه وایي فلقد کرمنا بني آدم بس الله دا پټکې د خلافت د انسان په سر کوو انسان له چې کمدنو دا په سر کوو الله رب العزت هغه له استعداد ورکو فرشتو له استعداد ورکو اوس زه تان تپوس کوم تا کې چې دا کوم استعداد دی لکه اوس تو ضرورت راشي ته کله څه کوې ما د سکول کار کوو که نه په ارټ کې ناستو ارټ کې دا زمونږ ارټ دی ما ارټ کې سکول کار کوو لیکل مې کولو 3 میاشتې چوټیانو کاپي مې ځان سره وړې وه او لګیا پین کې راته سی ختم شوه اوس کور لري او صحیح په کور کې وه او بیا چې کور ته راتلم بس بیا خبره ختمه وه یاره اوس چلو کوم سی حساب کتاب وکړو سی نشته ما یاره داس خبرې دا سی څه شی دی خو رنګ دی که نه رنګ دی مهراج داسې چلو که چې کوم شي ډبله پاڼه ډبله چې پاڼه لږه ډبلې دقه شی راواله او داسې ویمږه او په پاڼه اوبه پکې لږې واچو او په ښه کپړه کې نه چوړ کړه او پین ته ډک کړه بس لړمه ډبله پاڼه په ټولو کې چې کمدنو د ټماټر وه په بټي کې بوټي ولاړو ټماټر پاڼې مې راوشکولې هغه مې ښې د مزې چې کمدنو په جام کې وټکولې بیا مې چې کمدنو پکې لږې ساس کې اوبه یو څو واچولې اپله چې کمدنو یو نری کپړه وه پای کې مې نه چوړ کړ پین مې ته ډک کړه د هغه مخکیني نه ښکلې لیکل کولو ها اوس زه دا خبره کوم دا چې کم طاقت دی دا په هر انسان کې دا خو توبه خدای توبه خپل صفاتو شو خو بده خبره ده ښه جي دا انسان کې هر یو کې دا هر یو له شاپور شیخ دی الله غریق رحمت کې هغه وایي زما ولنی اجتهاد چې کمدنو دا چې ما کله صرف سود کړل وایي زما ولنی اجتهاد دا چې ما معراج وي چې دا د عروج نه دی نو نبي علیه السلام په باره تللی دی که نه دا معراج ما دا ټکې راسي د عروج نه دی ته هم ځینې سوچونه کوي دا سوچونه کوي دا انسانان دغه نه دي انسانان دي که نه خو لکه سوچونه وکړي دا کار دی دا کار دی دا کار دی شیزونه وجنګې جوړ دا ترې نه جوړ شي لکه موږ سکول کې ناستو دغه شانتې جوړ په ساینس روم کې ډس شو داسې غرب شو ټولو خلکو چې څه چلو شو زمونږ د ساینس استاد الله دې وبخښي ډېر قابل سړی و هغه چې کمدنو په منډه اوس منډه کړه چې چلو شو هلکان دوه ولاړو زموږ ملګري هغه یېرېدلو مو
خانه چې اوس پوسټاجي والوم کوي دا هغه ورته دا خبره پرې دوی کم سیزم یو ځای کړی دی کم سیزم یو ځای کړی دی هغې وایي چې مونږ بس غلطي شوې ده غلطي په تو پولې خو کم یو ځای شوی دا ډس کم یو کړی دی کم یو ځای کړی دی هغې رسیزونه هم خو استاد یې ټول بار راغلی یو ځای کړ چې دروز شو بیا ډز وکړو خو دغه سوچ دی که نه دغه څه شی دی هغه وي دا ولیکي ځان سره دا یو تجربه شوه وي دا ولیکي دقې نه تجربې جوړېږي دوه یو ځای کوه درې یو ځای کوه ډرس کوي لکه اوس دقه ساینسدانان دي دغه کې اوس زه ستا نه دا تپوس کوم دا چې کوم استعداد دی دا بار ښکاري دا پټ په چا کې پروت دی په انسان کې د دې دپاره څوک ښودونکي شته د دې دپاره ښودونکي ته هېڅ حاجت نشته دا فضول لا دومره سکولونه کالجونه جوړ کړي دي لکه نکیني دې دپاره دومره هم حاجت نو دومره مقصود هم ګرځول دا نو په کارو دومره دې ته ضرورت نه دا د انسان ضرورت چې څومره انسانان زیاتېږي دومره د دې ضرورتونه څه کېږي زیاتېږي دومره دې سوچونه څه کېږي زیاتېږي شاه صاحب وایي په دې کې به خامخا حکماوي مقلدین به ځینې به سوچونه کوي هغې به وله جوړوي او ځینې به یې مني او په انسان کې دا پرته ده چې رای کلي او ظرافت دا په دې کې څه دی پروت دی چې زما دا یو کار داسې وکړم چې بل ته څه والي فایده والي دا په دې کې پرته ده او دا په دې کې پرته ده چې دا کار دې وکړم ښکلی دې هم وکړم دا د مزاج کې څه دي پراته دي دا استعداد دا بهر نه ښکاري دې ته غیب ویل کېږي څه دوی غیب انی عالم غیب السماوات رستو را روان دی دې کې نو استاد تاجت ته نه شاګرد تاجت ته دا اعتراض تا په ذل دی چې ته یو شاګرد ته سبق خو بل ته نه خو او یو له امتحان واغستون چې دوه امتحان واغستون خود باغ غټی شي چاته خود له وعلمنا مراد دلته کې دا نه دی چې ګني الله رب العزت دا سو دغه د آدم علی السلام او الله رب العزت ته خول او آدم زکول دا کار په پټو کو پرشتو ته خبرو نشو او بیا پرشتو امتحان واغستون پرشته پیل کړي او آدم علی السلام یې کو پاس کول خبر زمانه یار څه دا پټ استعداد پټ سو استعداد ذکر رستوي انی عالم غیب سما دا وعلمنا مراد دا تعلیمی حالی استعدادی دی چې دا په دې کې دا استعداد څه دی پروت دی لکه خر ته چا چل خولې چې دا بارونه وړه دا په باندې پراتی وړه ته چا خولې میخه د چا خولې دي چې پای ورکوه دا پکې اوسه دی استعداد دغه شان په انسان کې د دې ځمکې د استعمال سو استعداد دا یو قسم علم دی علم الاسماء چې دا الله رب العزت دا ساينس علم د دې سيزونو صلاحیتونه معلومول او دا صلاحیتونه بروي کار راوړل دې کې چې کله نه وای ولي بنوي اسه ته چې دا کلی ورفي دی او کلدار او بازي خو دي باز نه خوري ټول وته خولي پوښوي خودلو نه مراد پوښوي دا جلالینم ځان له کار کتل خط القصوت والقصيه والفصوت والفصيه دا ځان له څه دا اسمانه مراد دا شي نه دي چې دا ته خو چې اټ اس کال پیاله دې ته چشمه دې ته ستانو مې ته خو له چې جلالین دا نوم دی جلال الدین غزالی جلال الدین رومي دا ډوب ته خو له دې پوهیږي دا ماوی د دې ټول سيزونو استعداد دی د هر یو سیز استعداد په انسان کې شته نن داغه سکیږي تشریح کیږي وعلم آدم الاسماء او خود الله آدم علیه السلام ته نمونه ضروری چې کوم د خلافت د پاره پکارو چې آدم به زما حکومت په دې سمکه سکی چلی نو دا سمکه بردنو کوي نو ورته دا سمکه بردنو نو کوي خامخا د لپاره به تک ته ضرورتي نو دې به چپل ځان له جوړي د سمکه بور ورکي چې تاسو په چپل سٹور دلته ما سره د سمکه انداز موږ چپل سٹور دی کنه ستاسو کم دنو کپڑے و پکاري دا سمکه زمونږ چې کم دنو د کپړو څه دي صندوق ته ستاسو دغه پکاري په فروټ په پکاري میوه پکاري دا زمونږ فروټ منډای را ستاسو سبزی او پکاري دا زمونږ سبزی منډای را ستاسو میډیکل سٹور میډیکل سنټر هسپتال پکاري دا زمونږ میډیکل سٹور میډیکل دا ارث الله رب العزت ته خو په دې کې ستار شي علم آدم الاسماء خلافت چلول خامخا ضرورت راځي ضرورت پر راځي خلق بډیریږي ملک بډیریږي دی ورلد از ا ګلوبل ویلیج تلیل برازي ته په څه کې دي دا لری ځایونو ته چې یو وخت د سره کمی بس جازونو جوړو شابه کینا اوسه خود خلافت کار کوه دا موټر سایکل خرته وباسه ځا او دا کار کوه موبایل دا الله رب العزت راوستري خلق ډیر شو کار ډیر شو ملکونه ډیر شو الله رب العزت سہولتونه راوستر و آدم خو کار به د چا کوي خلافت پکې
دا زمک مقصود ستا دقه دی. وعلم آدم الاسماء کچای ست تشریح کړی دا خورسر به دی لراځي. چا ویلي د اسماء الهیه او چې خلافت کې پکارې دلو، چا یو څه ویلي د روح المانی وګوره چې کوم ځان ستړی کړی دی، حیران بشي وته پوره ځان ستړی کړی دی. او غریب بس خامخا وخت وسره ځکه چې ناستو لیکي کنه چې څوره وخت کې لیکلی دی. موږ ته وایي په یو میاشت کې روح المانی ټوله ووایه، هغه په 13 کاله کې لیکلی دی، موږ په 13 کې وایو. خیرت وعلم آدم الاسماء وخذ الله رب العزت آدم علیه السلام ته نمونه ضروري، نمونه ټول دا ضروري زموږ په خولې سره دي. وعلم آدم الاسماء دا آدم نه دی کنه، ټول څه دی؟ انسان دی. او خذ الله آدم علیه السلام ته نمونه ټول په ټوله نمونه مراد دي ما مخکې صلاحیتونه دی ده کنه څه شی مې وي الاسمان مراد نمونه خو فرشتو له مراد چې مونږ وایو پیاله هغه وی پیاله، چې مونږ وایو ترمس هغه وی ترمس، چې مونږ وایو قلم هغه وی قلم، نو هغه له مراد نمونه مثلا نو دا چې کم په دې کې صلاحیتونه سدي صلاحیتونه پراته دي. ثم عرضهم على الملائکه بیا پیش کړل د سيزونه دا زوات پیش کړل، اسمانه هم راول هغه زوات سکړو پیش کړل، زوات پیش کړل تکو بو چای دا ته پیش کړل هغه شانتي د دې څه کار دی نو پرشته په څه کوي او به څه کار کوي او پرشته ته کیږي چې ته کیږي نه نو خړوب کېدل ته ساجت ته او کیږي نه نو مړېدل ته ساجت ته بیماری په ناراضي نو علاج کا ساجت ته هغه محل د تباہی متغیره نه دی. انسان اصلاح پیدا دی پکار دی چې لوګو پیجنی دا لوګو به ختميږي څنګه په دې یو شي ختمون ټیکتا په دې بل شي نه ختمون دغه خلافت دی. خو لوګو پیجندل دا انسانیت دی، دا چا کار دی؟ انسان کار دی. یو سره نشکیږي دا څوک پیجنی؟ انسان پیجنی، فرشته نه پیجنی. اوده او نشه کې فرق نشي کولای، انسان پیجنی. انسان اصلاح راغلی دی کنه. فقال هو الى الله رب العزت خبر مې کې په نومونو د دې شذونو باندې کتا سرشتنی ای خبر مې کې په نومونو د دې شذونو نومونو باندې صلاحیتونو باندې څه باندې تاثیر معنا استادان کې ما صلاحیت وکړه کنه نو ګناه خونو شو یار ما چې سره ته کوم چې پوه شي سړی په ام بیونی خبر مې کې پاسر د دې شذونو باندې اسماء اولای اثر د دې خطا سرشتنی په دې خپل خبره کې چې تجلو فيها من يفسد فيها فرشتو سلندر شوي سبحانك لا علم لنا الا ما موږ نه پوهیږو خبره موږ په ظاهر پوهیږو دغه وبدي بس دغه موږ ته سپاتر چوبو کې څه کمالات پراتی موږ خدا غر پیژنو تاوی جوړ کو موږ سکو جوړ کو موږ ته سپاتر چې غر کې ماربلی دي او غر کې چې کمندنو کانی پراتی دي غر کې څه شي موږ ته سپاتر موږ ته خو دې ونه وکړې موږ ونه وکړلې باغونه هم جوړ کړ موږ ته څه پته رسېږي کې میوې دي خلک خوري دې کې لرګي دي خلک ته کرسای جوړي دې کې لرګي دي خلک ته کمندنو تنبیه سکے جوړي دا چې موږ ته پته نشته موږ ته څه پته را ناغي پس پدی پویدل په دغه زما کو غوړوي زما کې څه کمال له ادم دا چوکر دا سې کې پټی دا او بس کنه نو دا غي ته ادم ته پته را پرشته په سکه په زمیدارو باندې ایمون سره کله کله مرستو کی قالوا سبحانك لا علم لنا هغه ورته پاک الله ته د فضل پیدائش نه یعنی ته به حکمت پیدائش نه کې دا مونږ تاسو کړه مونږ صرف حکمت لکړه دي ذکر ورپسې نه کانت العلیم الحکیم راوړي کنه ته به حکمت نه کې مونږ د استعلام کړه دي اعتراض مونږ نه کو سبحانك پاک الله ته د فضل پیدائش نه لا علم لنا نشته پوهه مونږ لرا الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ پوهه کړیو تا چې کوم مونږ پوهه کړیو انك انت العليم الحكيم یقینا ته الله رب العزت ته اے الله العلیم پویا الحکیم د حکمت والا یعنی د ارسز العلیم بكل شيء ته پویا چې کوم نو پاره او سیز باندې پویا پاره او سیز العلیم بكل شيء داری او سیز استعداد تا معلوم نه زمون استعداد تا معلوم نه انسان استعداد تا معلوم نه د هر یو استعداد چې کوم نو تا څه دی معلوم نه او الحکیم حکمت والے د هر یو چیز کې څه فائدہ ده د انسان په پیدایش کې څه حکمت ته زموږ پیدایش کې څه حکمت ته دا الله رب العزت ته پته را بیا حجت الله کې شیخ شاه صاحب تفصیل ذکر کړی دی
چې دا فرشتي د انسان نه مخکې الله رب العزت پیدا کړی دي عنایتن علی نوع الانسان للعنایت علی نوع الانسان دا الله رب العزت د انسان باندې په نوع د انسان مهربانۍ لپاره پیدا کړی دي دا د انسان مازغری دی ول سوچونه کوي بارا دا سن د انسان مازغری د انسان قوت خیال له دا ټول انسان د لپاره کارونه کوي انسان سره مرسته کوي الحکیم قال الله رب العزت ای آدم خبر کې دی لرا په اثر د دې سيزونو باندې د دې سيزونو په فائدو سره خبر کا په صلاحیتونو خبر کا دې کې څه پراتري ټول باندې خبر کا پس کم مثال په تور دي کې داری دي کې داری دي کې داری بس دا نګري چې لګیا شو دا الف نواله تر یې پورې ټول ویل لکه بس هغه وخت سره چې سو وته وي فلما انبام نو پاک چې خبر کړل آدم علی السلام دی لرا به اسماء په فائدو د دې سيزونو ټول سيزونو فائدې وته سکړه او خولا قال ویل الله رب العزت الم اقول لكم عین می ویلی تاسو ته یقینا ز پویګم په پټو د اسمانونو د زمکه چې اسمان کې پټ څه پراتی دي زمکه کې پټ سدي داسې په انسان کې پټ سدي دک پټ استعداد دا پټ سو غیب السماوات فرشتي خلافت لنوي پیدا هغه کې استعداد نو آدم علی السلام کې سو نو آدم علیہ السلام انسان اس خلافت له پیداو نو محل وګرځید د طبيعتونو متغیرو بدل سيزونه دا په راضي لگا نو دې په دې وجبانه داغي اصلاح ته محتاج کیږي انسان د بل سکی اصلاح اوس فرشتي خو محل نشو د تبای متغیرو یو سوال راځي سي چې فرشتي چې کم دنو داسې نه دي نو بیا د انسان د پاره دی څنګه استادانی ګرځي چې انسان لدی سره وړي پیغام راوړي جواب دی استادانی نه دي دی قاصدان دي صرف څه شي دي قاصدان دی قاصد په تور سکیږي راضي الله تعالی طرف نه خبر راوړي او دلې سکی ورکی تعلیق اعظم چې دی مصلح اعظم هغه انسان دی دی صرف استاذګری کوي څه کوي استاذګری اصلاح نشي کولای څه نشي کولای سوال پیریانو کې خو لکه چې کم دنو د استعداد شته یعنی دی د خیر او د شر دواړو محل دی صحیح ده کنه پکې د ښه کولو ماده شته پکې د بدو کولو په انسان کې هم د دواړو په انسان کې هم د دواړو د دې جواب رستو راځي قلنا یا آدم اسكن انت وزوجك تر دې یو ځای پورې په فرشتونو افضلیت څه کوي ثابتې یو وجود له آدم پورې دی رستو بیا الا ابلیس چې دی د دین رستو دا ثابتې چې په انسان کې د خیر طرف غالب دی او په پیریانو کې د شر طرف څه دی غالب دی د خلافت د پاره هغه صالح ته چې د خیر طرف په کې وي غالب وي هغه صالح نه دی چې په کوم کې د شر طرف څه وي غالب وي دا غیر لپاره بیا د رستو خبره کوي انی عالم غیب السماوات یقینا زه پوهېږم په پټو د اسمانونو د ځمکې عالم پوهېږم په هغه باندې چې ښکاره کوئ تاسو او په هغه باندې چې پټوئ تاسو د فرشتو څه پټول یو دی راوړی دی لکه هسې باب پوره کوي لکه سړی وي تورو براو کاته نو د یو سره دا بل څه کېږي یادېږي نو د ښکاره سره دا پټ څه کېږي یادېږي دا یو سره هسې فردل للباب ذکر کړی چې خبره پوره شي نور فرشتو زړه کې څه پټ ساتلي دویمه دا ده چې فرشتو کې عزازیل نومې بزرګ و صحیح ده که نه فرشتو کې عزازیل نومې څو بزرګ و او هغه چې کمدنو پر تسپوله ټک ورکړو چې الله وي زه خلافت له کس پیدا کومه هغه وی چې ما باقي لګا چې ما سکی خلیفہ کې دا غرب تسپوله ورکړو دی او ټک په سجده څه دی پروت دی هغه چې ما سکی خلیفہ کې خلیفہ کوي به ما به خلیفہ کوي په زړه کې هغه چې کمدنو دا پټ ساتل چې ما دا کې وسا شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل
बंदर के नचाने से कलंदर नहीं बनता, तस्बीह के पैराने से पैगंबर नहीं बनता। چې شادو وګړی هغه څه نه کیږي، قلندر تی نه جوړیږي. هر کې سر به تراشت قلندری نه داند دانه چې سره کټا کې قلندر شو، سره کټا کې قلندر شو. نو دا داغه د عزازیل بزرګ باره کې وي، د خو هغه ټیم کې شمار چا کې وي، د شمار په چا کې وو، فرشتو کې شمارو. نو خطاب ټولو ته کیږي، خطاب چاته کیږي؟ ټولو ته. نو عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تاسو ښکارا کوئ او سپټوئ، نو پوهې ته څوک دی؟ الله رب العزت. داغه پیری ته اشاره ده. او ښکارا کو پوهېږم په هغه باندې چې ښکارا کوئ تاسو، او په هغه باندې چې پټوئ تاسو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اکرام آدم درم انعام. ستاسو بابا جمی مسجود الیه د فرشتو وګرځاو، ستاسو بابا جمی مسجود الیه د چا وګرځاو؟ فرشتو. او بدو ربکم، وګوره دومره لوی مقصد لا پیدای، دومره لوی استعداد دل الله سکو درکو. فرشتي دته الله په سجده سکړي وګرځولې. نو او بدو ربکم، دا دور تشریح مونږ وکړه د شیخ القرآن رحم الله د دې ټکی چې تمهید للنعمت الثالثه. دا یاتونه څنګه هغه فسجدو د لپاره تمهید دی چې دې د خلافت تشریح نه کړي، د علم آدم الاسماء تشریح نه کړي، دا د وجودو د لپاره تمهید کېدل نشي. تمهید للنعمت الثالثه. پاو کې چومل فرشتو ته سجدو کې آدم ته. ګوره یو ملک ته داغه یو بادشاہ دی. نو څه شي توجه مولانا؟ یو بادشاہ دی. د دې بادشاہ چې کوم دنو یو گورنر دی، ډیر خسړې، ډیر تابعدار. بادشاہ ته ډیر رضا شو. بادشاہ ته وی تاسو یو صوبې ته لېږم، هغه صوبه بستای او ته د دې ځای په قوانینو چلاوه. هلته به ته چې کمدنو کار کوي، دلته دربار کې ناستې، او هلته به لاړ شي او هغه ځای به چې کمدنو آباد کې دی حکومت باندې هغه به زمونږ صوبه شي. پوهېږي که نه؟ تا ځالته لېږم، هغه علاقه به څه کړي؟ آباده کړي، او ټوله به زمونږ د حکومت زیر اثر کې. دې ته ډېر مطمئن دی که نه؟ ته به دغه علاقه زمونږ د حکومت زیر دغه کې. دا افسرو او دا وزیرو د باچا ته داسې وګوري په سوالیه نشان. پوهېږي چې نه زمونږ د سترګو کې دی د باچا ته لکه یو خبره وکړي. لېږي مې لېږي او دا شړستان ته مې څه کوي؟ لېږي. هلته کې به سي صحیح ده که نه؟ هلته به سي. دویم که هلته کې زما چې کوم دی نو داسې فوج ته ضرورت څه شي راشي چې که څوک ما سره مقابله کوي که نه، او ما فوج ته ضرورت راشي، هلته کې لا ما څه تیار کړي نه دي یا څه شته نه، نو ماله به بیا د دې ځای نه مدد کېږي. او کومه سوالیه انداز سره د خبرو چې دې مرکز نه بیا ما سره هلته تعاون کېږي چې به نه کېږي. هغه بادشاه پوه شي د دې سترګو په خبره باندې. دې پله چې کوم جرنیلي د فوج سوي جرنیل دی ته وایي ټولو ته چې کومې فوجیان جرنیل ولاړي هلکه وکړئ ته سلامي، دی زمونږ حکومت خورولو لځي. زمونږ حکومت څه ته ځي؟ خورولو لځي. که د ده مدد ته ضرورت راشي تاسو به ټول د ده مدد کوئ که به نه کوئ؟ بلکل جی، بلکل جی. ټس بوټان نه ټس وباسي، سلوټ وکړي،
بالکل تیار سر چې څو وخت تاسو وایي ټیک شو زوس دک چل دې سجدي آدم علی السلام را لګو شاو وطن ته هیڅ شی په دې ځمکنو نورسا مونږ به بیا څه کول ته لکم فی الارض مستقر کنا هر سوال ته ملاویږي جامه پیزار هر سوال ته څه کیږي ملاویږي د سنت هر څه بکشي نو که زه دا خلا د دې د حکومت زکه ته چلو مکنه او کړ دې بر علاقه خلکو ته زما ضرورت راشي په وخت ضرورت دی به بیا راځي کبه ناراضي اسجدوا لآدم ټول اټینشن سلوټ سکو او بالکل تابعدار مونږ برازو چې څه وخت ضرورت کیږي ته د خلافت خدمت کوي مونږ بس کیږو رازو یو آرامي ازازیل وي زما څه کار دی دا ولې حسد وکنه د وی چې ما خلیفہ کی او پکې نه خلیفہ بل شو کنه خلیفہ شو بل شو د حسد راوست دغه حسد او دغه تکبر چې سره د مدد ته تیار نیم دغه زمانه حسد دغه غسته د خلافت دا زمکه زما وا زما حق کې دو په تسبو باندې ما ځان لړو چو په سجدو ما ځان لړو چو او خلافت بل تاسو شو میلاو شو د سجده نو کوم هغه چې کوم نو سجده ونه کړه هغه تابعداري ونه کړه او نور ټولو تابعداري وکړه اوس دا تو وایا اما چې کوم خبره تا وکړه په دې کې پرشتو کوتای کړی دا ابراهیم ورته غورځي راغلی دي کني راغلی یوسف کوی ته غورځي راغلی دي کني راغلی تو وای کنه موسی علیہ السلام دریاب باندې پوری کیږي راغلی دي کني راغلی صحیح ده کنه اسماعیل باندې چاړه کې خودل شي راغلی دي کني راغلی عیسی علیہ السلام برسته راغلی کني راغلی بدر کې راغلی دي کني راغلی احد کې راغلی دي کني راغلی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتی ہے گردوں سے قطار اندر قطار ابدی اک اللہ دے اک قانون دے اک وجود آدم دے خود آدم خدمتوں کا کنا دا خلافت خدمتوں کا کار دا خلافت کا تو ګوره چې الله رب العزت ستا مدد کوي کنه کار دې نه کړي او یاره الله زموږ مدد نه کوي کارو کا حق فرشتي بیا راځي حق قانون دې حق خبرې دي دا مطلب د آیات کریمه اوس ته سوالونه وارد دي چې لکه اوس جدول چې کوم دنه لکه الله ویلي چې جدول آدم وی ویلي چې لکه سجده غیر الله ته کفر دی کفر خو فحشا دی ان الله لا یامر بالفحشاء الله رب العزت ټول په شرک باندې حکم کوي ما خو دا شرک نه او سلامي ده دا یو تاویلونه دی بیا وجدو دا سلامی مراد ده کا سلام الاعاجم سلوٹ مراد ده سو کوئی لام چې کمندونو وقتیه ده وجدو وقت سجود آدم سو کوئی لام اجلیه ده وجدو لاجل سجود آدم سجدو کې د وجه د سجدې د چانه سو کوئی لام په معنا ده اله ده وجدو اله آدم سجدو کې په طرف د چا باندې آدم الله ته سجدو کې په طرف آدم علیه السلام باندې څوک چې کمندونو وای چې دا سجده د عزت او د احترام وا دا سجده د عبادت نه ده سجده د عبادت مخکې عقیده د علم او د تصرف غواړي او دا سجده رچا خبره باندې پوښوي او دا تحیه دا په خواني دینونو کې جایز وا اوس زموږ دینونو کې حرام نه ما تفصیل آیات کریمو کو مقصد آیات کریمه دا غوي شاپور شیخ الله غریق رحمت کی هغه فرمایل وای دا الله ویلی دی چې ما ته وای چې په من سپیته سجده او کذب په من سپیته سجده نو خو الله ویلی وجدوا لآدم تو صلی الله تعالی چې الله ویلی دی سم کینا الله رب العزت ما وی دا د انقیاد وعده وا تابعداري سوا وعده وا او الله رب العزت خارق تفضیل د آدم په ملائکو په دې کې چې آدم د خلافت کار کول شي فرشته دا کول شي البته چې آدم عرشی قانون په فرض جاری کوي د عرش کارندې به مدد کوي دا مطلب فرش له مدد لسکیږي
فكيف يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَأَسْجُدُوا لِلْفَرِشْتَوْ تَا سجدو کی آدم تا سجدو کړټولو تابعداري ښکارا کړه وی بالکل مون تابعداري الا ابلیس مگر غټ نو امید د الله نه هغه دا کارونه غټ نو امید شو هغه دا کار گرفتار تلانت کی هغه داونو الا ابلیس ابا نفرت کو پکر کې او نفرت سره انکار کول ایبا سخت انکار ته ویل کیږي هغه انکار چې د نفرت د وجې سره کوي چا د وجې د نفرت د وجې سره کوي هغه ته ایبا د ویل کیږي ایبا ویل کیږي ابا کرکه او کړه نفرت سره انکار وکړو واستكبر وجد انکار استکبار وجد انکار څه شو استکبار او ځان معتبر غنو ځان سو غنو معتبر ځان ډیر غټو غنو چې زبر کمندونو لکه دای خاور نه پیدا ته سجده کوم سورته اعراف کې دا وی وضاحت راځي استکبار هغه چې کمندونو د شیطان صفت ته او د انسان صفت عاجزی ده روح المانی ذکر کړی دی اذا لم يكن عون من الله للفتى اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده شکل د الله د مدد د بنده شامل حال نیوي فاول ما يجني عليه اجتهاده په د باندې چې اولنې سیز هغه په حمله کوي نو هغه د غلط قیاس دی شو طرف ته نسی او بل طرف ته ردا کوي او دې چې کمونو قیاسونه کوي د ځان ډېر اوچتو غاڼو آدم چې استغفار کړ مقبول شد او عزازیل ابلیس چې استکبار کړ مردود شد شیطان تکبر د وجه نه مردود شو تکبر د وجه نه مردود شو زخاک آفریدت خداوند پاک تو افتادگی کنچو خاک الله ته د خاور نه پیدا کړي الله د خاور نه پیدا کړي نو تو اے بندا افتادگی کنچو خاک تو معجزی کوه لکه د خاور لکه د خاور چې کمنو عاجزی کوه عاجزی لوی دولت ته مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے واستکبر او ځان معتبر غنو ځان غټو غنو وکانه من الکافرین او شده د کافرانو نه د مخ عبادت کو او په هغه عبادت کې حب الهی نو چې کله په عبادت کې حب الهی نو د هغه عبادت د وجه تکبر کو او د هغه عبادت د وجه مردود شو ځکه په عبادت کې محبت الهی نو حب الهی پیدا کول پکار دي اللهم انی اسالک حبک چې الله رب العزت مینه چې کمندونو پیدا شي لکه په دغه عبادت باندې د ځان غټو ګڼو چې زه د اور نه پیدا یم او زه داسې وکانه من الکافرین شو د کافرانو نه په د انکار سره چې کمندونو د کافرانو نه وګرځید یا وکانه من الکافرین و د کافرانو نه په علم د الله کې د کافرانو نه په علم د الله کې اوس چې کمندونو ښکار شو د سجدې سره شو ښکار شو هغه فرشتو وي او هغه په ګمان کو چې دا غټ بزرګ دی نو الله ښکارا کوي چې دا بزرګ نه دی دا بزرګ شیطانی بزرګ دی مولانا حافظ الرحمن صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچي هغه وی مخکې وما دې زنه طالب ته بزرګ وی لگا وی چې زه حج لاړم حال تما هغه بڑا شیطانی چې لیکل دی هغه سره په پارسای کې لیکل دي شیطانی بزرګ یو څه کم طالب شیطانی هغه ته بزرګ وایي چې کم خو شیطانی
هغه ته چې کوم نه بزرګ وامه دا زما ازو ته هغه ځای غوامه چې شیطانی بزرګ وکانه من الکافرین او دیو د کافرانو نه علم د الله کې او شو د کافرانو نه قلنا یا آدم